أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. سورة نساء آیات نمبر 15. دا د دې ځای څخه هم حکم دا احکام څخه په خلاصه کې موږ تاسو ویډیو نه هم حکم بیانې. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، او تاسو مور کوي بعقلانو ته اموالکم خپل مالونه التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، التي هم مالونه جعل الله چې ګرځولي دي الله عز وجل لكم ستاسو د فار قياما د ژوند درېدلو د فار، وارزقوهم هغوی ته ورکړي فرزق باندې فيها دغه مالو څخه، وکسوهم او هغوی ته ورواغوندي، وقول لهم قولا معروفا او وایا هغوی لره قولا معروفا بهترین قول. دا نه هم حکم دی د مخکنی آیاتو سره مناسبت هم پدې کې دي چې مخکې آیاتو کې الله تعالی د خپل بندگان د یتیمانو د مال د خوړلو په ارتباط باندې منع تاسو د یتیمانو مال مخورئ، او بیا یې پدې کې منع کړه چې تاسو یتیمان انجونی چې په هغه کې تاسو څخه ظلم وسیمه په نکاح کوي، او بل دا فرمایل چې تاسو د کومې ښځې سره نکاح کوي هغې ته د هغې مهر ورکړي، او د چا بیتی بنفس یو شی نه نو هغه د چا څه مه اخلي. اوس دلته دا د یو بل حکم فرمایي چې کله چې دغه یتیمان کشران وي نو د هغوی مالونه هغوی ته مه حواله کوي، بلکې دا مالونه د ځان سره وساتي، خو د دوی چې ضرورت دی هغه د دې مال ورپوره کوي. مثلا په رزق کې ورکوي چې د دوی نفقه وي، د کالو د اغوستلو دپاره ورکوي، او هغوی ته بهترینه کلمه استعمالوي. نو که یتیم بالغ سوی نو او بعقل و نو بیا حکم دا دی چې ولا تؤتوا سفهاء اموالکم، تاسې مه ورکوئ السفهاء بعقلانو ته اموالکم خپل مالونه، یعنی د هغوی مالونه التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم، التي هغه مالونه جعل الله چې ګرځولي دی الله عز وجل لكم ستاسو دپاره قیاما د ژوند سرمایه، وارزقوهم هغوی ته روزي ورکړي فیها په دغه مالونو کې، وکسوهم او هغوی ته ورواغوندي. الله عز وجل دلته مالونو ته سرمایه زندگی وویل چې ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، دا ستاسې مالونه مراد ورڅخه د هغوی مالونه چې الله تعالی ستاسو دپاره قیامه، قیامه ترجمه ده سرمایه زندگی، سرمایه ژوند، چې د ژوند سرمایه ګرځولې، یعنی په دې مال سره د ژوند قیامه او د ژوند بقا راشي. حضرات مفسرینو پر دې آیات باندې خورا ښه تفصیلي بحث کړی. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه هم معارف کې پر دې باندې ښه خبره کړې چې الله تعالی دلته د مال د انسان د ژوند سرمایه وبلل. په دې کې اشاره ده چې مال د قدر شی دی او باید انسان یې قدر وکړي او د بې قدرو انسانانو په لاس ورنکړل شي. نو هغه څوک چې عقل او سوچ نه لري، کشران وي او یا ښځې وي، نو هغوی ته د خپل مال ورکول مفتی صاحب لیکلي دي چې دا منع دي، ځکه هغوی سوچ او فکر نه کوي او بلا سوچ او فکر دا مال مصرفوي. نو د دې څخه ځان ساتل پکار، او خپل هم انسان باید د مال بې قدري ونه کړي چې پر داسې شیانو باندې مال مصرف کړي چې د ده ورته ضرورت نه، بلکې د خپل مال د حفاظت کوشش وکړي، او چې د ده ورته ضرورت وي په هغه کې هم په هغه اندازه د خپل مال مصرف کړي څونه چې د ده ضرورت وي. بالابد د مال مصرفول دا اسراف دی او دا منع دی.
او بل دا چې دغه انسان باندې مختلف حالات راځي په دنیا کې چې انسان اوسېږي مشکلات او پریشانی او مصائب دا ضروری دي ځکه دنیا د داسې یو عالم چې هم پکې غم ستا او هم پکې خوشحالي ستا نو کله به د خوشحالي موقع راځي کله به د پریشانی موقع راځي نو په دغسې مواقعو کې بیا سړی دې ته ضرورت پیدا کړي چې یو څه مال ولري او که د بې ځایه مصرف کړي نو په دا وخت کې پریشانه کېږي نو الله تعالی دلته مال دا سرمایه زندگی وبلل او بل دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم د دې په ارتباط باندې فرمایلی دي چې الاقتصاد فی النفقه نصف المعیشه په نفقه کې معنا روي کول دا نیم ژوند دی یعنی خپل په مال کې د مال په مصرف کې معنا روي کول بیا اندازې مال مصرفول بې ځای مصرفول دا د ژوند د نیم ژوند د لاس ورکول نو که یو سړی د مثال په توګه په 1000 کالداري یا په 1500 افغانۍ باندې خپل د کور ضرورت پوره کولی شي او دی بلا ضرورت 900 یا 800 مصرفوي نو دا صحیح کار نه دی او دا منع دی او دا د مال بې قدري ده نو په ژوند کې په کاروبار کې په نفقه کې پر اولاد باندې معنا روي کول نه تنګي راوستل او له دومره زیاته پر اخر راوستل چې خلک د مال آب عزتي وکړي ځینې کسان د مال په مصرفولو کې ډېر په بې اعتدالۍ باندې اخته دي ځینې په افراط کې واقع دي او ځینې بیا په تفریط کې واقع دي افراط کوونکي هغه دي چې د حد تجاوز کوي هغه دا دي چې مال فلاس ورسي نو د بیچاره پر تشناب هم دومره ډېرې پیسې مصرف کړي چې هغه د انسان د پاره فقط د یو لسو دقیقو د ضرورت ځای دی بس د پر هغه هم دونه پیسې مصرف کړي چې سړی پر خاص خپل خونه باندې نه مصرف او یا د مثال په توګه پر بل داسې شی باندې مصرف وي چې هغه ته چندانې ضرورت نه او ځینې کسان به انتهایی زیاته تنګي کوي هغه به تفریط کوي دا مال نه پر ځان نه پر اولاد مصرف کوي الله تعالی مال ورکړي خو د زندګۍ ته چې ته وګورې د لباس ته د کالو ته د بوټو ته نو ستا به د ځان سره سوچ پیدا شي چې یاره د عصري سره مې ورڅه کومک کړی وای یو د موټر مصرف مې ورکړی وای بیچاره بیخي در بدر لیکن د حالاتو چې سړی ګوري چې سرمایه څومره ډېرې وي نو حریان پاته کېږي نو دا کسان هم په سخته غلطۍ کې واقع دي او هغه چې بې ځایه مصارف کوي هغه هم په سخته غلطۍ کې واقع دي د مثال په توګه یو عام متوسط موټر یا عام موټرسایکل څخه سړی استفاده کولی شي بلا ضرورت یو قیمتي شی رانیول او ګرځېدل پکښې نو دا مناسب نه دي دا د مال بې قدري ده د دې څخه باید انسان ځان وساتي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث کې فرمایي من قتل دون ماله فهو شهید یعنی مال دا یو د عزت شی دی او د خپل مال حفاظت دومره ضروری دی که یو کس د خپل مال په دفاع کې قتل کړسو نو دا شهید بلل کیږي نو د شهید کم مقام دی د شهید هغه مقام دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په احادیث کې او په قران کریم کې په آیاتونو کې ذکر شوی دی چې هغوی ته الله تعالی بندگان د نینه منع کړی دي چې مړی ورته وایي بلکې دا هغوی د پاره د رزق وعده شوی او دا چې د هغوی سره څومره ښه معامله کیږي نو دغه کس چې د خپل مال په دفاع کې په شهادت ورسیږي دا شهید بلل کیږي معلومه شول چې دا مال یو ډیر د قدر شی دی او ډیر د احترام شی دی انسان باید قدر او احترام وکړي بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي نعم المال الصالح للرجل الصالح بهترین مال هغه صالح حلال مال دی چې د صالح انسان سره یعنی دا د ټولو بهترین شی دی چې یو صالح انسان وي او مال او سرمایه ولري او دا مال هم صالح وي د ضرورتونو په وخت کې داغه څخه استفاده کوي نو دا د مال په درلودلو باندې انسان د ډیرو بدو مرزونو څخه خلاصي یو د ټولو بد مرز هغه د حرص ډیر بد مرز دی
که صالح مال د انسان سره وي، حلال مال د انسان سره وي، نو بیا د حرص په مرض باندې نه مبتلا کیږي او بخیل کیږي نه او بل طمع نه کوي. دا ټول هغه امراض دي چې انسان د آخرت لري کوي. نو مال د قدر شي. بل حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمای لا بأس بالغنا لمن اتقى الله عز وجل. په مال او په غنا او سرمایه کې هیڅ باک نشته د هغه چا د پاره چې د خپل رب بیریږي. کوم څوک چې د الله عز وجل څخه بیریږي هغه کمالداري که سرمایه ولري نو دا منع نه دي، بلکې دا پروا نه لري. حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه را نقل کړي دي چې په پخوا زمانه کې به د دې علماو د دې خلکو رائے دا چې دا مال څه شي نه دي، چې دا مال دا څه شي نه دي. لیکن په اوس زمانه کې دا ضروری ده چې سړی سرمایه او مال ولري. ځکه وای کدا غ سړی ته یو حاجت ورپیښ شو نو دا سړی به اولین شی چې د خپل حاجت د پوره کولو لپاره مصرف کی، خپل دین به مصرف کی. نو بیا وای کان المال فيما مضى يكره. په خوانی زمانه کې به خلکو مال دا مکروه غني، یعنی بد به غني. لیکن فاما اليوم، لیکن نن ورځ فهو ترس المؤمن، دا د مؤمن د فارس فرد. من كان في يده من هذه شيئا فليصلحه. کله چا په لاس کې د نانیرو دراهم او سرمایه ته یو شی وي فليصلحه، د هغه صلاح او خیال لساتي. فانه زمان زکه داسي او زمانه ده اوس ان احتیاج که حاجت ورته پیدا سو کان اول من يبذل دينه، نو دا کسب اول هغه څوک وي چې د خپل حاجت د پوره کولو د پاره به دین مصرف کړي. یعنی نن به د دین په مقابله کې بیا د خپل حاجت پوره کړي. نو کله خپل سرمایه ولري بیا به ولې دین د دې د پاره چې حاجت یې پوره سي دین په عوض کې ورکړي. دا د حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه خبره ده. سفیان ثوری زموږ د وسنی زمانه څخه 1300 کال مخکې تیر شوی. 1300 کال مخکې. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې 1300 کال مخکې دا خبره کوي. موږ او تاسو بیچارهګانو څه حال. څومره ډیرو خلکو ایمانونه د کفارو په مزدوري کې بایل، څومره ډیرو ایمانونه د لاس ورکړل او دا یې صرف د دې د پاره ورکړل چې خپل حاجت په پوره کړي. نو مال او سرمایه دا یو د قدر شی دی. علماو چې دا کار مکروه ګڼلی دي او د مال سره محبت، دا په هغه صورت کې د مال سره محبت بد دی چې انسان د آخرت غافل کی. که یو سړی د خپل آخرت په فکر کې وي او صالح انسان وي بیا د مال او سرمایه ډیرول او یا د مال درلودل دا منع نه دي. بلکې په وسنی زمانه کې دي چې ته ضرورت. ما د خپل استادانو اوریدلی دي او وی په دعا کې هم دا ویل اللهم اعنا بالدنيا، اے الله د دنیا په حالاتو کې په سرمایه زموږ امداد وکړه، کومک مو وکړه. دا په وسنی عصر کې ورته اشد ضرورت دی. نو ځینې کسان دا بزرګي بولی چې کاروبار بنکړي. یو څوک دا شوی چې اولادونه لري، مشران اولادونه یې، نور زندگی برابر یې، نو دی وایي ما د پاره نور د دنیا کار په کار نه دی. د هغه د پاره پروا نه لري، ځکه چې هغه حاجات تقریبا پوره د اولادونه د غذای تر رسولي. نو اولادونه هم د پاره بس د احسان بولی او د ځان لپاره عار بولی چې پلار کار کوي. لیکن که څوک کار نه کوي او د ځان کمال بولی چې زه د دنیا کار نه کوم، دا کمال نه. بعضی ټګانو او جاهل پیرانو فرزان باندې خلک راټول کړي، هغه د په خدمت کې لګیاوي، کاروبار ته نه پریږدي او دا په ذهن کې ورکوي چې بس د ازما خدمت کول تر ټولو لوی کار. دا تر ټولو لوی جهالت دی چې خلک د کاروبار راګرځي، د هغه خپل د اولاد حقوق باندې ستا، د کوروالا حقوق باندې ستا، د قریبانو حقوق ور باندې ستا، د هغه حقوق هغه ګرځي پوت دي او یوازې ستا په خدمت کې لګیدل دي. د سهار صدر ما شام جماعت منځنی پات، دینداری جنی پات او دا دینداری بو. دا په ډیرو علاقو کې به تاسو لیدلی پر ځینو جاهل او بيدینه پیرانو باندې دا خلک راټولي او دا دینداری بو. دا هیڅ دینداری نه ده، دا بيدینی ده. تر دې لوی بيدینی ستنه پیغمبر علی السلام خپل امت ته پر ځان د تکیه کولو ترغیب ورکړي
او امت په دې امر کړی دی چې د چا محتاج مګرز. که مؤمن په خپل کار کې مستقل وي، کاروبار خپل وي، بیا به ولې د چا خبره مني؟ بیا به ولې غلامی کوي؟ هیڅ ضرورت یې نشته. پیغمبر علیه السلام فرمایي کاد الفقر ان یکون الکفر، نږدې ده چې انسان دې د فقر په وجه کافر شي، چې مال نه لري، د مال د نه درلودلو په وجه باندې کافر کیږي. ولې چې کافران به ورته وایي چې زه تا د دونه پیسې درکوم، ته زما د پلانۍ خدمت ته په کار باندې واچه. دا خلکو چې د مسلمانانو جاسوسي وکړلې، د مسلمانانو پر کورو باندې د چاپو دپاره یهودو نصاراو ته لارې برابرې کړلې، او یا د مسلمانانو د بندیانولو دپاره مختلف تدابیر په کار واچول، د دې اصلي علت دغه مال و چې کافرانو مال دته ورکاوه او د مسلمانانو وینه قرباني خرڅول. نو دا بنیادی شی دی چې د خپل مال حفاظت وشي. نو مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله لیکلی دي چې ډیر خلک په دې کې ډیر لوی کمزوري کوي چې هغه شذو ته د ضرورت بالابود پیسې ورکړي، او یا خپل کشرانو اولادونو ته تر ضرورت بالابود پیسې ورکړي. شذو ته او کشرانو اولادونو ته یا داسې کسانو ته چې هغه فکر او سوچ نه لري، بې ځایه پیسې مصرفوي، دومره پیسې ورکول چې د هغه تر ضرورت بالابود وي، دا منع دي، دا به سړی نه ورکړي. اسلام واجب مبارک دین دی او واجب د انسانیت تربیت کړی دی. که سړی د اسلام د اصولو مطابق وچلیږي، په ټول ژوند کې یوه ذره مشکل هم نه وي، یوه ذره مشکل هم نه وي. لیکن موږ په ډیرو غلطیو کې واقع. د مثال په توګه کله چې په کور کې ضرورت وي، د مریضۍ حالت وي، دغه مریضۍ دپاره پیسې نه مصرفو. هغه وخت چې کله مو مریض شه د مرګ حالت ته ورسېږي، باره نو پر هسپتالونو او ډاکټرانو. لیکن که د هغه سره د مریضۍ ابتدایي پیښه شي، د علاج فکر یې نه کوي. حالانکه د پیسو د مال د مصرفولو اصل ځای دغه دی، سړی خپل ځان په عزتمن کې، اولاد په عزتمن کې، بچان په عزتمن کې، کوروالا په عزتمن کې. لیکن کله چې بیا یو وادي او کله چې بیا د یو چا سره سیالي، نو په هغه ځای کې بیا ځای مصرفو. نو دا ګرد غلطی طریقې دي چې موږ په مبتلا یو، او موږ چې په مبتلا کړي دا شوزو په مبتلا کړي. او دا ما په خام ویلی و چې په خوا ملایان د دې شوزو سره ډیر متاثر، لیکن وسلو کې 100% یقیني ده چې عوام الناس ډیر ورسره متاثر دي. ملایان دومره نه دي ورسره متاثر لکه د عوام الناس چې څونه ورسره متاثر دي. پر دوی انتهایی ډیری ګرانی دي، دراندازې زیاتې ګرانی دي ور باندې. نو البته دغه د علماو ریکارډ دی او سنت کړی دي، نو دا زموږ د پاره یو شی دی. نو د مال حفاظت کول دا ضروری دی، باید سړی حفاظت وکړي. الله تعالی هم دا فرمایي چې دا ستاسو د سرمایه زندگی ده، د دې قدر کوي. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، چې ستاسو د پاره الله عزوجل هغه د ژوند سرمایه ګرځولې ده، نو دا د قدر شی دی، باید قدر یې وسی. نو به قدر انسانانو ته امر کوي ورزقوهم فيها، او تاسو هغه ته رزق ورکړي په دا مال کې. یعنی دا یتیمان چې هغه نه پوهیږي، دا سم کوي چې هغه ته ډوډۍ نور کوي، بلکې دا هغه ضرورتونه پوره کوي. وقصوهم، او هغه ته کالی ورغوندي، یعنی جامه پور کوي. وقولوا لهم قولا معروفا، او وایست هغه لره قولا معروفا، بهترین خبره. یعنی کچیر دا د یتیمانو مال وي، او یا د مثال په توګه د کوروالا مال وي، یا ستا مال وي، خو ستاسې ستا بچان اولادونه غواړي، نو ته به دې پوهېږې چې هغوی کم عقل دي او په اصولو د مال باندې نه پوهېږي، نو بیا داسې مه کوه چې ته هغوی ترټې، بلکې طریقه یې دا ده چې په ډېرو بهترینو کلماتو هغوی ته تسلي ورکوه. دا ورته وایه چې دا مال ستا مال دی، دا ستا دی، ستا پر نامه دی، زه صرف د دې دپاره ساتم چې لږ ستا سر په خلاص شي، ټول مال تا ته حواله کوم. نو دا ستا مال دی، دا زما نه دی. نو دغسې کلمات چې ورته استعمال شي، نو بیا هغه مقابله نه کوي. او دا چې د اوله سره څخه یې سړی د ځان دپاره شمېري، او وړونو و دا یې ټول محروم ګرځولي او بچان یې محروم ګرځولي، نو لا محاله به څو ورځې بعد د وړونو تر مابین په کور کې جنجال پیښیږي، دا به راځي. نو الله فرمایي وقولوا لهم قولا معروفا، نو هغوی ته د تسلي خبرې کوي، او دا ورته وایاست چې دا ستاسې مال دی، ستاسې د خیرخواهي دپاره ما راګرځولي.
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وابتلوا اليتامى او تاسو امتحان کی الیتامى یتیمان حتى اذا بلغوا النکاح چکل هوی ورسیجی نکاح لرا فإن آنستم منهم رشدا چکل تاسو معلوم کی دهوینا رشدن هوشیاری فادفعوا الیهم نوور کی هوی لرا اموالهم داوی مالنا ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. ولا تأكلوها او تاسو مخری هادا غمالنا اسرافا په اسراف باندې وبدارا او په تلوار باندې ان يكبروا د دې بیری چاوي بغټ سي. وابتلوا اليتامى او دا غمالنا د یتیمانو کستاسو پلاس کی وي او یا تاسو د کشرانو زامونو وي نو دا یتیمان تاسو امتحان کی یعنی په هغه باندې د دینه مخ کې چې لا بالغان سوي نه لږ کاروبار پکوي معمولی کاروبار پکوي معمولی کاروبار پکوي چې تاسو ته معلومه سي چې ودا دغه کس په خپل ترتیب کې څنګه دی یو څه ناڅه کار کولای شي کې نس کول نو بیا چې کله هغه په کاروبار کې روسو او تاسو ته معلومه سول چې دای نور ځان ته تاوان نه رسی او مال په غلطه لار نه مصرفي خلک یې نه خطا باسي نو په هغه صورت کې به بیا د مال ورسپاري وربېک. د دې آیات مبارک څخه بیا یو بل عمومي قانون الله تعالی د خپل بندگانو ته بیان چې دا چې هم کوي چې انسانان مګرد عمر په خپل بغل کې پټ ساتلی او تاسو د هغوی استعداد په کار نه اچ بلکې په انسانانو کې الله تعالی استعداد یې شیدي. پیغمبر علیه السلام فرمای الناس معادن كمعادن الذهب والفضه. دا انسانان وای دا سیدي لکه د خزانه د سرو او سپینو زر یعنی په انسانانو کې الله تعالی ډیر استعداد یې شي. هر انسان کې ډیر زیات استعداد شته چې خپل استعداد په کار واچي نو ډیر زیات پرمختګ کولای شي. نو تاسو د خپل کشران لږ لږ په کار باندې اخته کوي ترڅو هغوی د کاروبار سره عادت شي او سره آباد شي بیا یې سرمایه په لاس ورک نو دای به تاوان نه کوي. ځینې پلرونه زامن یې بيخي سپینجری سي هغوی ته اختیارات نور کوي. دا ډیر کمزوري طبيعت دي اولادونه دغه سي جوړول مناسب نه دي. مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه وای چې تاسو د 12 کلنۍ ورسته پر خپل اولادونو باندې بندیزونه ډیر ملګوي هغوی تر اثرات لاندې ډیر مساتي ځکه دا بیا غلام ذهن ګرځي بیا به د خلکو څخه متاثر کیږي بیا د کافرانو مقابله نشي کولای بلکې تاسو د 12 کلنۍ ورسته هغوی په کارونو باندې ولګوي هغوی ته ځینې کارونه ورسپاري ځینې ځایو کې ځینې مشرتوب ورکي د پاره د دې چې سبا هغوی د ځان د استقلال فکر او سوچ وکړي. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو هغوی امتحانوي تر څو چې هغوی بلوغ ته ورسېدل باره قرار مال ورسپاري لیکن و په هغه وخت کې چې علائم د صلاح او د تمیز مو پکښولې دي. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح او تاسو امتحانوي الیتاما یتیمان یعنی څنګه کار پکوي معمولی حتی اذا بلغوا النکاح کله چاوي نکاح ته ورسېدل کله نکاح ته ورسېدل یعنی د بلوغ عمر ته ورسېدل بارنو د اعمال ورسپار. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم حتى اذا بلغوا النکاح. په دې ارتباط باندې هم د علماو څو اقوال چې دغه د بلوغ عمر دا څو کال دي. ځینې اقوال په دې ارتباط باندې را نقل شوي دي چې دا د بلوغ عمر 13 کال دي. د هلک د پاره هم د نجلۍ د پاره هم او ځینې فقها به وایي چې 19 کال د نجلۍ د پاره دي 13 کال د هلک د پاره او ځینې فقها به وایي چې اصلي بنیادی د بلوغ عمر چې دی هغه آثار د بلوغ دي چې د بلوغ آثار باندې معلوم سول چې هغه احتلام دی علائم د بلوغ دا احتلام دی چې موږ او تاسو هغه ته شیطان خطا اسکلو په تعبیر کوو دې ته احتلام وایي او دغه د احتلام کلمه داسې معذبه کلمه ده. دا د شیطان خطا اسکلو کلمه به سړی نه استعمال
نو دغه د احتلام حالت چې کله پیښ شي دا د بلوغ علامه ده. بس دغه وخت د بلوغ دی. عام کلونه معتبر نه دي چې یا 10 کالی یا 13 کالی یا 15 کالی. البته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول دادی چې کداغه علائم د بلوغ نس وشکارا نه پر هلک نه پر نجلی نو بیا یې 15 کال اخري حد. د 15 کال بعد ورسته هغه کس بالغ بلل کیږي او شرعي احکام ته متوجي کیږي. کفاغه کې د علائم د صلاح او د تمیز ولیدل په کاروبار یو څه فهدي او تا معلومه سواله چې دای په کاروبار پهیږي نو بیا یې مال ورسپاره ور حواله. لیکن کبیا دې علائم پکښ ونه لیدلې نو جنراوی ګرځوا تر څو چې علائم پکښ ویني. نو الله فرمایي حتی اذا بلغوا النکاح چې نکاح ته ورسي یعنی عمر د نکاح ته ورسي. فإن آنستم منهم رشدا کله چې تاسو معلوم کی منهم د دین رشدن رشد یعنی د بلوغ ورسته چې تاسو په دوی کې د رشد او د تمیز علائم ولیدلې فدفعوا الیهم اموالهم نو ورکی اغوی لرا اموالهم داغوی مالونه د هغوی مالونه ورسپاري. رشد دا پوهی ته ویل کیږي. رشید پوه انسان ته ویل کیږي. او موږ استادو په علاقه کې خصوصا د صحرا په علاقو کې رشید دا د یو لچر انسان د پاره دا کلمه ځینې خلک کاروي لان کې دا غلطه ترجمه ده. رشید پوه انسان ته ویل کیږي. حضرت لوط علیه السلام ته چې کله خپل قوم رالی او د غلط کار په اراده باندې نو دور تویل چې الیس فیکم رجل رشید آیا په تاسو کې هوښیار انسان نشته ولې عقل والا نشته؟ نو رشید عاقل ته ویل کیږي او رشد هوښیاري او عقلیت ته وایي. نو چې کله تاسو په هغه کې هوښیاري پیدا کړل بیا نو دا مال ورک. د امام ابو حنیفه رحمه الله رائے دا د فدی ارتباط باندې چې د رشد د کلمې څخه دا معلومه سول چې په دې کې تاسو علامه د رشد پیدا کړ یعنی معمولی علامه د رشد مو پکښ پیدا کړ. نو دی وایي چې د 15 کال څخه ورسته 10 کال نور داسې زمانہ ده کسړی بیخي په هیڅ شي باندې نه پوهېدی په 15 کلنۍ کې نو تر 25 کلنۍ پورې خامخا په څه ناڅه شي باندې پوهېږي. نو ګویا کې د 25 کلو څخه ورسته یې خامخا مال ورسپار. او نور ائمه بیا وایي چې علائم صفا علائم د پوهی پکښ معلومه نسوي نو هغه ته مال نو سپارل کیږي. خو د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دادی چې رشد دلته نکره راغلی دي او دی کې اشاره و دې ته ده چې معمولی پوهه هم بس کفایت کوي. نو د بلوغ نه ورسته در 25 کلنۍ پورې د 25 کال بعد یې وای باید مال ورسپارل شي ولو کدا سي ډیر علامه پکښ ښکار نشي. البته که یو سړی بیخي پر مخ باندې لیونه یو په کاروبار نه پېدی نو هغه کس تجبیا د اعمال نو وسپارل کیږي. فدفعوا الیهم نو تاسو وسپارئ الیهم اغویلرا اموالهم دا غوی مالونه ولا تاکلوها او تاسو د دې مالونه مخوري یعنی داسې مکوي چې داسې نه چې هغه غټ سي د دې بیرې چې داسې نه جر غټ سي بیا به مال را څواخي چابک وخت لا جن اخلاص کې چې جن اخلاص. نو الله فرمایي ولا تاکلوها تاسو د مالونه مخوري اسرافن په اسراف باندې یعنی فضول خرچی مپکش کوي اسراف مکوي. اسراف هغه تویل کیږي چې پرواش انو کې تر ضرورت بالا بد مصرف وکي او تبذیر بیا وایي چې پنارواو کې مصرف کی. ولا تاکلوها اسرافا وبدارا او پتلوار سره اند دې بیر یکبرو چاوي بغټسي یعنی په دې بیر جرجر مال مصرفي جنې چې داس نه یاوي غټانس. یو واقعي یو کتاب کې را نقل کړی چې دوان دیوالانو دایوان دیواله د وچی ډوډۍ سره عسل خور د وچی ډوډۍ سره عسل خراش خون کی نو دای خړل ال تیلی ابل ملګری ونی دي چر روان فکر یو کی چې دا خو کراور سي دي عسل خو در سفوري نو چاوه کې دا وچ ډوډۍ جرجر داغه سي او خړل هغه سراور سي دي وچ ډوډۍ نه وخالي عسل پات نو هغه ته ویل چې تعسل ویل ډوډۍ خوري اورته له خورم نو دغه خو نو خوښه چاغه او خوري خو بخیلو هغه خورک شروع ورکته شروع کی یو څه او خړل نو دا هغه توای چې دغه بیل ډوډۍ اصل خړل چي دي دا د سړی زړه سوځي نو دور تویل چې ته خو رښتیا وای استاد زړه سوځي ته رښتیا وای دا استاد زړه سوځي ما زړه خو نه سوځي
نو داسې نه چې په تلوار سړی جر جنې وخوري چې هغه غټ نه سي، داسې نه راڅوي شي. ځینې کسان دغه شي د خدای بندگان چې بس فورن هغه شی ختم کی چې داسې نه وایي. او ځینې پلرونه بیا داسې کی د ځینو اولادونو د محرومولو د پاره، د ځینو لونو د محرومولو د پاره په دغه بيدینی باندې مبتلای. مخکې در مرګ بیا راولار چې قرار دغه شان ځینو اولادونو ته ورهبه کی. او بس وای د مرګ څخه وروسته ما میراث نه پاتې کیږي. دا بيدینی ده. د دې سړی باید ځان وساتي. د الله تعالی د بندگانو سره د احسان معامله باید سړی وکړي. ولو کستا زوی بد سړی بد دی، ارسونه بد دی، کستا مال ورپات شي نو ستا په دې کې خیر دی، ستا په دې کې تاوان نه دی. او کته دغه شي غریب و در پدر پرېږ دي نو ستاس ام بد وړي او دغه نور نافرمانی ته ملاتړي. نو سړی باید څوک په لوی لاس باندې نافرمانی ته آماده نکړي. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الله فرمای ومن كان غنيا کڅوک وی غنی، یعنی تاسو دا مکوي چې دا د دې مالونه خوري، دا د دې مال مخوري او مپدې کې اسراف کوي او متلوار پکش کوي چې جری ور ختم. او کبیل فرض تاسو د خړولو اراده درلودله، یعنی دا اراده مو چې د دې د مال څخه فرق وکي، لږ جنې اخري د ضرورت په اندازه فرق جنې وکي، نو بیا یې قانون دا دی که غنیان واس یو څومره کاروبار برابر مې خوري، ځکه دا د دې مال دی، د یتیمانو مال دی. چې کوي تاسو خپل ژوندۍ دغه برابر ده ولو که اصحاب نصاب نه یاست. او کبیل فرض هیڅ نه لري، نو بیا د ضرورت په اندازه چې تاسو نه ضرورت دی او تاسو نه وخت د مال په حفاظت کې مصرفه یې په هغه اندازه باندې تا ته خورک جائز. نو الله فرمایي ومن کان غنیا کڅوک وی غنی فلیستعفف هغه دې ځان وساتي، یعنی د دې مال څخه مثلا دومره مال ولري چې د ضرورت په پوره دی ولو کدا نصاب خاوین نه، فلیستعفف نو ځان دې وساتي بیا دې هم نه خوري. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن اغت وكان چوي فقيرا فقير محتاج وي فليأكل بالمعروف بیا دې هغه خوراک وکي بالمعروف په ښه طریقه باندې، یعنی چې څونه د حاجت وي د خپل حاجت په اندازه دي خوراک دي نو کې چې د حاجت په پوره شي. علماء د دې څخه دا مسله را ایستلې ده چې کوم خلک په اسلامي وظایف باندې یا د اسلامي دولت د خوا په غنیمت باندې یا د دې شي په حفاظت باندې مصروف وي او د بل کاروبار د لپاره وخت نسی استلای، هغه د خپل ضرورت په اندازه باندې د دغه شانو څخه مصرف کولای شي. د مثال په توګه د مدارس او استادان دي او یا د مساجد او ائمه دي، کچيري مثلا د مسجد د لپاره پیسې ټولېږي او یا د مدارس ته کومې پیسې راځي، نو دای بل ځای مصروف کېدلای نسی. نو بیا کچيري زندگی برابر ای د بل طرفه یو څه حاجت پرای، بیا افضل ورته دا د مدرسې د جناح خیرم په داغه کې. البته قبل هیڅ لار ورته نه، نو بیا د خپل ضرورت په اندازه باندې داغه وظیفه څخه د مدرسې څخه یا د مسجد د تنخواه څخه یا د بیت المال څخه هغه یو څه تنخواه اخستلای شي، لیکن او په هغه کې به احتیاط کی. مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله لیکلی دي چې ځینې کسان په دې کې هم ډېر لوی غلطي کوي. هغه دا چې الته په کاغذ لیکلي چې ماهانه به زدونه تنخواه اخلم، او په مابین کې د میاشتې د جریان بیا د یو طرف او د بل طرف څخه هم څه پیسې په جیب کې آشي چې دا حرام دي ورته جایز نه دي، بلکې د خپل تنخواه بلا بد لا باید وانه هغه باید پریږدي چې د ضرورت په څونه اندازه باندې پوره وي. دا په دې خاطر باندې چې انسان د آخرت د عذابونو څخه نجات پیدا کړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کوروالا پیسې د تنخواه څخه لږ راټولولې، یو روپی، نو په 2 میاشتو کې یو څه سوي وي، بیا یې ورکړې چې په دې باندې څه میوه راوړه. دولدا چیرې وي ولدا مستاده تنخواه څخه راګرځولې، ولدې څه دا معلومه شو چې دغه اندازه تنخواه ما بالا بد دغه بند کړه، ول بس دغه کافی ده. نو ځکه ابوبکر رضی الله عنه ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بیا دې په معروفه طریقه باندې خوري. فإذا دفعتم إليهم أموالهم کله چې تاسو ورکړل إليهم هغوی لره اموالهم دا غوی مالونه، یعنی کله چې هغوی بالغان سول علائم د بلوغ او د صلاح او د تمیز مو پکښ پیدا کړل، نو بیا مو مالونه ور حواله کړل. فاشهدوا نو تاسو گواهان ونیسي، شاهدان ونیسي علیهم فراغوی باندې بهتر داد
بهتره دا د شاهدان ور باندې ونیسي، یعنی فرض نه ده در باندې، خو شاهدان ور باندې ونیسي، ځکه کېدلای شي یو وخت به مشکل پیښ شي، اختلاف به پیښ شي، شاهدان به په کار راشي. لیکن اصلي خبره دا ده چې وکفا بالله حسیبا، وکفا بالله کافی دی الله عز وجل حسیبا ش حساب کوونکی، بس الله د عز وجل د حساب د پاره کافی دی. یعنی کېدلای شي یو سړی به خائن وي نو شاهدان وی نیولي نو په شاهدانو به کار نه کوي، او یو سړی به بیا امین انسان وي بل شاهدانو به کار سم، نو اصلي حساب کوونکی الله تعالی دی، هغه کافی دی. صدق الله العظیم.